أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. سورة الحديد ويشتما سپارہ او شلم نمبر آیات. مخ کے آیاتنو کے دا جنتیانو او دا دوزخیانو حال بیان شو. پا آخرت کے بدا حالات مخامخ رازی او دغا حالات ببیا ہمیشوی. دا آخرت دا نعمتننا محروم کے دل او پا عذاب کے گرفتار کے دل دا دے سبب دا انسان پا دے فانی دنیا باندے خوخی دل لی او دا آخرتنا غفلت تی. دے وجنا دے موجودہ آیاتونو کے دا خبر واضح حقیقی چی دنیا او دا دنیا نعمتنا دا فانی دی او قابل اعتماد ندی. دا عمر دا ابتدانا تر انتہا پورے دے دنیا کے پا بندہ باندے کم حالات را دی کہ بندہ پیدا شو جن دے تیر کو وفات شو. نو اول چی معشوم پیدا شی نو دے لعب یو قسم لوبو کے لگیاوی دا شوق لوبی. دویم ورپسے لہوا او دریم زینت او سلورم تفاخر یو بل سر فخر کول او بیا دا مال او دا اولاد زیادے دل او پاغی ناز کولی. دا انسان دا طول زندگی اغنى چون دی. اس پا ترتیب سر دے کارون تے اگورا. اول لعب دے. لعب اغی لوبو توئی چے پاغی کے فیدہ غرض نوی لکہ دا دیر معشوم دے چکم حرکات کئی دا لوبے کئی نو پا دے کے حس فیدہ دا غرض نوی. نو اولنے لوبے دا معشوم دار چی اغم پی نپیگی و نورم پی سوک نپیگی دے کے سفیدہ کاری نا خو معشوم زان مشغولی دے تلعب وی.
دین رست دا ماشوم یو پوټې خشي او بیا نور لوبې شروع کی دغه لوبو ته لهو وی او دغه لوبو مقصد د انسان زړه خوشحالول وي وخت تېرول وي ضمني په دغه لوبو کې که څه لږه غوندې فایده وي نو وي به کني نه وي لکه ورزش کول غټ ماشومان بال باندې لوبې کوي نشانه بازی کوي لامبو وهي نو ورزش هم پکې کېږي او د دې ماشوم زړه پې خوشحالېږي نو دې لوبو ته لهو وایي د هر انسان د ژوند ابتدا لعب او بیا لهو دې نه پس بیا انسان د خپل تن د بدن او د لباس او د زینت په فکر کې شي بیا دا ماشوم داسې یو پوټی غوټ سیری شي او بیا دې لږ په ډول باندې پیشي خشته جامې ښکلی پیزار ډول ډال بدن خشته کېدل په دې کې فکرمند شي او د دې نه وروستو بیا دا ماشوم لږ زلموټه شو او د خپل امزولو سره یو پوټی د مخکې کېدو کوشش کوي چې زه د دې نورو ملګرو نه مخکې لاړ شم او په هغې باندې فخر کوي اوس دې کارونو ته په ترتیب باندې وګوره هر دور کې دا انسان په دې خپل حال باندې خوشحاله دی او دا خپل حال د هر چا نه بهتر ګڼي خو چې د دې یو دور نه د دویم دور ته ور ووړي نو دا سابقه دور ورته عبث ښکاره شي مخکینی دور او ته کمزوری ښکاره شي په ابتدا کې ماشوم دا لوبې د خپل ژوند یو لویه سرمایه ګڼي او که د ده نه د لوبو سامان واخیستی شي دته پې دومره غم او صدمه رسېږي لکه د یو لوی سړي نه چې لوی جایداد واخیستی شي خو چې کله دې د ماشوموالي د دور نه مخکې لاړ شي نو بیا په ځان پورې خندا ورځي چې دا ما څه کوله څه پورې نو لعب او بیا لهوه د هغې نه پس جواني چې راشي په جوانۍ کې دا لعب او لهوه دواړه عبث ښکاري بیا چې د جوانۍ نه مخکې لاړ شي نو د ځوانۍ هغه لوبې هغه درته عبث ښکاري بیا عمر یې پوخ شو ده کې پختګي راغلله اوس دقه وخت کې دی وایي چې بچي مې وي او ډېر مال مې وي نو چې مال پیدا کړي نو به شمېري په خپل هم شماري په بل هم شمېري دونه شوې که خیر دومره به شي او دا به دومره کمه چې دا بچي مې دي چې دوی زلمي شي نو دوی به پې خوشحاله او زه به بوډا یم او نور به ګټه کولی نه شم اوس خو ښه یم خو چې لږ بوډا شم نو دونه مې ګټلی چې دا زما دپاره عمر له بس دی په دغې کې وخت تېری او ځان مشغول ساتي دا هر څه تېرېدونکي دي دې نه پس قبر بیا را روان دی نو چې قبر ته ورسېږي نو دا په ژوند کې تر مرګه چې څه کړي دا ټول ورته عبث ښکاري ناقابل اعتماد ورته ښکاري نو د انسان ژوند او دې پټي کې دې فصل ته وګوره تقریبا یو شانتي دي اول په دې پټي کې شین بوټي زرغون شي کچه وي کمزوري وي ماشوم چې پیدا شو دی دقه شین بوټی دی په خپله د ادرېدو نه دی د ګرځېدو نه دی د بل په سهاره دی د مور پلار په سهاره بیا یو پوټی غټېږي لکه دا فصل چې غټېږي نو دیم رو رو غټېږي نو فصل غټ شي بعضې ونه جوړه شي بعضې غټ فصلي زمیندار ورته ګوري خوشحالېږي دا ماشوم هم غټ شو زلمی شو مور پلار ورته ګوري خوشحالېږي زوی مې زلمی شو
بیا میوه شروع شوله، نوسان وسی شروع شو. نو دا نوسان وسی څنګه چې مور پلار خپلو بچو ته خوشحالیږي، نو داسې د نوسان وسو ته خوشحالیږي، بلکې د خپل بچو په نسبت باندې د بچو په بچو باندې په دې نوسو باندې ډېر خوشحالیږي. دا ورته ښکلی ښکاري. زمیندار چې ونه جوړه شوله په ونه خوشحاله و، خو چې ونه کې میوه پیدا شوله په هغې نور هم خوشحاله شو. وی دا خپل بچي داسې دي لکه د ونې شاخونه. دا نوسي ولې ډېر محبوب دي، ډېر خوښ وي دا نوسي. وی د دې وجه دا ده چې دا خپل زامن لونه داسې دي لکه د ونې خپلې څانګې، او دا نوسان وسي داسې دي لکه په دې څانګو کې میوه ولګېدله، میوه خوږوي. نو د خپل بال بچ نه دا نوسان وسي زیات خواږه لګېږي. بیا په دې فصل باندې یو وخت داسې راشي، خزان راشي، دا فصل دا تک شین فصل ورو ورو پیکه شي، بیا زیړ شي، بیا اوچ شي، کټ شي، د خپو لاندې دل شي، زری زری شي، ختم شي فصل لاړ. دقه شانتې دا انسان په ده باندې په آخر کې که نور سني نو بوډاوالی پرې راشي، که د نورو مرضونو نه بچ شو بوډاوالی راشي، هغه خشته لکه د کلو ګلاب په شانتې مخ رامړاوی شو، ګونجش تو، سترګې چوچی شولې، سرمن ګونجي، او اخر کې وفات شي. او د وفات نه پس څه موده پس چې ګورې قبرم سلم ختم شو، ځمکه اواره شوله، چاته پته نه لګي چې دې ځمکه کې څوک و. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. د کافرو د پاره عذاب دی په آخرت کې عذاب شدید، او د مؤمن د پاره مغفرة من الله ورضوان. دقه دنیا ده او د دنیا زندگی ده. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. دنیا څه شی دی؟ د دوکې ډک شی دی، سامان دی د دوکې او د فریب. اعلموا پویشه انما الحیات الدنیا لعب ولهون. اعلموا پویشه انما الحیات چه بیشک حیات و جند دنیا، حیات الدنیا جند دنیا، لعب ولهو وزینت وتفاخر. لعب لوب دی، ولهو تماشی دی، وزینت او دولو سنگار دے، وتفاخر بینکم یو بل سر فخر کولی پما بین ستاسو کی، وتکاثر فی الاموال والاولاد او فخر کولی پمالونو باندے او پبچو باندے. کمثل غیث اعجب الکفار نباته. کمثل غیث مثال پشانت د باران دے، اعجب الکفار نباته چه خوشالی زمیدار لرا، نباته زرغونه ده دے. اعجب الکفار کفار دے دے کہ پمانه دا زمیدار دے. وی دے کافر تا کافر ولی وی وی دا دکا چه دا کافر دے پټول کئی. دا کفر خپل مانا پټوالی وی، پټول. کافر دتا کافر زکوی چه دے حق پټی. ان الذين كفروا ان الذين ستروا الحق عنادا. اغا خلق چه پټکړی دی حق د ضد او د عناد د وجنه، نو کافر ته کافر زکوي چې دی حق پټي، او زمیدار ته کافر زکوي چې دی دا تخم په دې خوره کې پټ کی او بخوري او کی، او هغه نه پس بیا زرغونیږي. نو په دې خوره کې تخم پټولو په وجه باندې په اعتبار د لغت زمیدار ته کافر وي. اصطلاحی کافر جدا دی، دا خدای دشمن دی. او دا لغوی کافر دا تخم پټون کې دا د خدای دوست دی. دا زمیدار چې دی په
چې خپل زمینداری کې د خدای حق مني دا د خدای دوستانو کې راځي. دی چې کومه زرغونه کوي دا د صدقه ده. مرغۍ راشي په دې ونه کې کښېني چې ته څه میوه وخوري، چې ته څاروي د دې ونې لاندې وي، بنده د دې ونې لاندې وي، دا ټول د دې بنده لپاره صدقه جاریه ده، د زمیندار لپاره چې کوم بوټی کرلی دی. نو کفر دی دی کې په معنا ده تخم پټول. نو زمیندار یعجب الکفار خوشحالی زمیندار لرا، او کدا کفار په خپل اصطلاحي معنا باندې واغشتی شي د مؤمن مد مقابل کافر هغه واغشتی شي، نو بیا خو یوازې کافر په فصل نه خوشحالیږي، مسلمان هم په خوشحالیږي. نو بیا وجه دا ده چې د کافر خوشحالي جدا ده او د مؤمن خوشحالي جدا ده. د مؤمن ټوله خوشحالي آخرت طرف ته متوجه ده او د کافر صرف دنیا، نو ځکه کافر یادېږي. کمثل غیث اعجب الکفار، مثال د دوی په شان ته د باران دی اعجب الکفار چې خوشحالی زمیندار لره نباته زرغونه د دې باران نه رسته زرغونه شي، دغه زرغونه زمیندار خوشحالی. ثم یهیجو بیا دا فصل وچشي فتراه مصفرا پس تبه اوینې دی لره زیړ. ثم یکون حطاما بیا دا فصل زرې زرې شي، فصل د خپو لاندې زره زره. ثم یکون حطاما بیا زره زره شي. وفي الآخرة عذاب شديد فآخرت کے عذاب سخت دا کافر دا پر ومغفرة من الله ورضوان او بخن دا اللہ دا طرفنا ورضوان و رضامندی دا اللہ دا مؤمنان لرا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ند زندگی دا دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکی او دا فریب دی. سابقوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا دا یو بل نروان دی شے ورمنڈ کے الى مغفرة من ربكم، مغفرت تا بخنتا ساسو دا رب دا طرفنا وجنت او اغی جنت طرف تا ورمنڈ کے عرضها چپلن والد اغی کعرض السماء والارض پشانت دا پلن والی دا اسمانونو او دا زمکرے. اعدت للذین آمنوا تیار شوید دا جنت للذین اغچار پارا آمنوا چی ایمان روڑے باللہ ورسولہ پا اللہ پا رسولانو دا اللہ. سابقو یو بل نور مخکشے، سابقو ورشت وہے ورمنڈکے الى مغفرة من ربکم بخن تدخپل رب دا طرف نو جنت او اغ جنت ورشت وہی عرضها كعرض السماء والارض چپلن والی دا اسمان او دزمک عمر دی. سابقو یو بل نمخ کشے دے وقت اللہ عمر در کردی دی، صحت در کړی دی، قدرت در کړی دی، او په دې یو اعتماد مکوا. عمر در کړی دی که نن دې وجني سبا ته دې نه پرېږدي نو ځان بچ کولی شي نه. صحت در کړی دی نن روغ جوړې که اوس دې بیمار کي نو سبا به څه کوې د پاسېدو به نه. قدرت در کړی دی که دا قدرت د نوالي او سبا دې د بل لاس ته کښېنئ سکول شي سمنا. نو پا عمر اعتماد مکوا، پا صحت اعتماد مکوا، پا خپل قدرت و قوت اعتماد مکوا، او اعمالو کی سستی مکوا. ورمکشا دا نننی صحت
دا نننی قوت غنیمت اگنا اسنه چې سبا دا قوت دینی دا قدرت دینی دا صحت دینی نو سبکه نو یو بل نمخ کې شه د نیکه پکار کې فاستبقوا الخيرات د نیکه پکار کې یو بل نمخ کې شه او دا مخ کې کېدو دا مانم کېدی شي چې په نیک عمل کې د یو بل نه د مخ کې کېدو کوشش کوي په نیک عمل کې د یو بل نه د مخ کې کېدو کوشش وکړي خو زمونږ عجیبه حال دی د دنیا په ګټه کې د یو بل نه د مخ کې کېدو کوشش کوو او د نیکه کار د نیکه په کار کې کله بزرګانو حالات وګورو که نه او هغه بیان کو وی منګ هغې ته چېرته رسو دی که اوس د مخکې کېدو کوشش وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 40 کاله د شپې خوب نه دی کړی عبادت به یې کو وی خو امام صاحب و که نه منګ هغه ته چېرته رسو 40 کاله د شپې عبادت کړی د خوب یې نه دی کړی نو منګ هغه ته نه رسو منګ چېرته بیدارې دي شو او که چېرې خدای د بازار څوکیدار کړي نو 40 کاله به د شپې ویښه مې ټوپک به هم د سره وي شپېلې به هم وې چغه به مې چې بیدار شئ او په دې کې ګلی هم را ځي بلې کې باران هم را ځي او د غل غدو ډز هم پکې را ځي خو هغې کې دا نه وی چې خو امام صاحب و که نه او دوا کوي چې خدای 100 کاله عمر را کړي نو 100 کاله به د بازار څوکیدار یم امام صاحب خو ښه په امن کې به عبادت کو بعد باران نم بچو د دشمن د ډز نم بچو او ته خو دشمن ډز تم مخامخې ګلی او باران تم مخامخې د شپې او په دې نه ستړی کېږي نو د نیکۍ کار کې خو بزرګانو موږ هغې ته چېرته رسو او د پیسو د ګټې دپاره د هغې نه مخکې کېږو نو د نیکۍ په کار کې مخکې شه د دنیا په ګټه کې مه مخکې کېږه حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کئی وی جماعت تا دا ټولو نه مخکې تلونکي جوړ شه او د جماعت نه په وتو کې د ټولو نه رستو جوړ شه موجوده خپل حال ته وګوره چې قامت شروع شي نو غیر چاپېره خلک په منډه را روان شي او چې سلام وګرځېږي نو دوا ته به ایثار نشي په منډه رواني خدای دې خیر کی چې ته عبده و رسول سره منډه نه کی وقنا عذاب النار ته نه ګوري نو جماعت تطلو کې د ټولو نه مخکې شه او جماعت نه وتو کې د ټولو نه رستو شه دا نصیحت چا کړی دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د جهاد په صفونو کې د ټولو نه مخکې شه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د جمع په مانځه کې تکبیر اولا کې د حاضرېدو کوشش کوا مخکې شه سابقوا الى مغفرة من ربکم مخکې کېږئ ورمنډه کې تاسو یو بل نه مخکې کېږئ الى مغفرة من ربکم اغه بخنه ته چې ستاسو د رب د طرف نه ده و جنت او اغه جنت ته ورمخ کې شي عرضها چې پلنوالی د هغې که عرض السماء والارض په شانتې د پلنوالی د اسمان او د ځمکې دی دا ځمکه او اسمان یو بل پسې ویړ کړي شي نو د انسان په ذهن کې بس د ټولو نه لویه پیمانه هم دقه ده ځمکه او اسمان نو د انسان د ذهن مطابق وویلی شو چې ځمکه او اسمان یو ځای کې نو دونه پلنوالی شو نو پلنوالی همیشه کم وي اوږدوالی زیات وي نو د جنت اوږدوالی به څومره وي هغه الله ته معلوم دی د جومات دې پورته وګوره نو 4 فوټه پلن دی اوږدوالی 80 فوټه خو وي 100 فوټه پور جوړېږي نو دا پلنوالی بیا د الله خوښه ده چې دا جنت به څومره پلن او څونه اوږد جوړ کړي نو پلنوالي اندازې موږ ته وښوده چې دومره د اوږدوالي د خدای علم کې دی
تا زما او ستا د ذهن مطابق وي کني د جنت تلنوالی اوږدوالی بس الله ته معلوم دی. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. یو بل نور مخکشه ورشت وهی تاسو مغفرت ته د خپل رب د طرف نه او هغې جنت ته چې پلنوالی د پشانتې د پلنوالی د اسمان او د ځمکې دی. اعدت للذین تیار شوی دی جنت تیار دی دا ده چې رستو به تیاري. اعدت تیار شوی دی للذین آمنو دا هغه چا لپاره چې ایمان یې راوړی دی بالله په الله پاک باندې ورسوله او دا الله پر رسولانو باندې. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. ذالک فضل الله دا دا الله پاک فضل دی. دا چا ذهن ته به دا راځي چې ما ایمان راوړی توره مې کړې ده او نیک عمل مې کړی دا مې یو لویه توره کړې ده جنت په هغې را کړی دی. نه دا جنت ستا په نیک عمل باندې نه دی. ذالک فضل الله دا الله فضل دی. تا به یو سل کال عمري او زه فرض که د پیدایش نه تر مرګه پورې په سجده پروت او الله دې رضا ساتلی دی نو خو یو سل کاله دې تام په جنت کې وباسي نو بیا خوځه که نه. نو نه تا چې هر څومره عمر په دنیا کې د الله د رضا لپاره تیر که نو د جنت نه ختمېدونکې ژوند ټول ستا د خوشحالی شو. نو دا ستا د عمل بدل نه دی. ستا د ټول ژوند عبادت را جمع که نو د یوې سترګې د نظر قیمت نشي برابر وړی چې ستا په دې سترګې کې نظر دی او دا دنیا پې ویني. د یوې سترګې د نظر قیمت نه برابرېږي نو دا بې شمېره نعمتونه نور چې در کړي د هغې به څه وکړي. نو جنت د الله پاک په فضل باندې دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی په تاسو کې چاته خپل عمل نجات نشي ورکولی. صحابه کرامو ته عرض کوي چې ته هم یعنې تا ته خپل عمل نجات نشي درکولی. وی پیغمبر علیہ السلام وی چې او زم په خپل عمل باندې جنت نشم حاصلولی صرف د الله په فضل او په مهربانۍ. نو چې پیغمبر علیہ السلام وی زه په خپل عمل جنت نشم حاصلولی د الله په فضل نو زه ته پکې څوک یو. والله ذو الفضل العظیم الله پاک خاوند ډېر لوی فضل دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. سورة الحديد ويشتم سپارہ دویشتم آیات. ما أصاب من مصيبة
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإنسانانو باندې عام آفتونه راځي، قات راشي، زلزله وغیره راشي. په دې ملکونو کې دا مصیبتونه راشي. یا په خپل بدن کې بیماری راشي، نو دا د الله په علم کې د پخوا نه فیصله شوې ده، لوح محفوظ کې لیکلي شوي دي. نو د هغې لیک او د فیصلې مطابق په دنیا کې کارونه ښکاره کېږي. مخکې آیاتونو کې دا خبره واضحه شوله چې په دنیا کې دوه څیزونه دي انسان د الله د یاد او د آخرت د فکر نه غافل کوي. یو راحت او عیش و آرام کې مبتلا کېدل، په دې د بنده نه الله ایر شي. نو د دې نه د بچ کېدو هدایت مخکې آیاتونو کې شوي دي. او دویم څیز مصیبت او غم دی چې په دې کې بنده مبتلا شي، نو بعض وخت کې بعض انسانان مایوس شي، نا امید شي، د الله د یاد نه غافل شي. د دې خبرې بیان په دې آیات کې چې ما اصابکم من مصیبه، یعنی تاسو ته چې کوم مصیبت رسیږي، په دې ځمکه کې درته مصیبت پېښېږي، یا ستاسو د ځانونو کې مصیبت وي، بیماری وغیره، دا ټول الله وی لوح محفوظ کې مې لیکلي دي د مخلوقاتو د پیدا کولو نه مخکې. په ځمکه کې مصیبت، قات، زلزله، په باغونو فصلونو کې نقصان، تجارت کې تاوان، مال دولت ضایع کېدل، د یارانو دوستانو مړه کېدل، او په خپل ځانونو کې مصیبت دا دی، بیماری به درکې راشي، زخمونه به درکې راشي. نو دا که تاسو ته څه رسېږي، نو دا د الله په کتاب کې لیکلي دي. لکي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. چې تاسو غمجن نشئ په دنیا کې کم مصیبت یا راحت، خوشحالی یا غم انسان ته ورسېږي، دا الله لوح محفوظ کې د ځمکې او د اسمان پیدایش نه مخکې لیکلي دي. اطلاع اوس تعالی درکړله په دنیا کې ښه حالات، خراب حالات به راځي، ډېر سوچ فکر ورته مه کوه، ډېر غمجن کېږه مه. دنیا نه د مکمل راحت ځای دی، نه د ټولو غمونو ځای دی. آخرت کې مکمل فلاح په جنت کې، او مکمل غمونه په دوزخ کې وي. هر انسان طبعی طور باندې په بعضې څیزونو خوشحالیږي، په بعضې خفه کېږي، و په کار داسې دي چې کوم مصیبت در پیښ شو په هغې صبر وکړه، د آخرت اجر او ثواب پې وګټه. کوم راحت خوشحالي در پیښه شوه په هغې شکرګزار شه او اجر او ثواب پې حاصل کړه. ورپسې آیات کې آرام، راحت، مال دولت باندې کبر غرور مه کوه، فخر پې مه کوه. دا کبر او غرور له الله خوښ نه دی. په نعمتونو غرور مه کوه، په هغې باندې شکریا ادا کړه. ما أصاب من مصيبة في الأرض
نرسیگی یو مصیبت فی الارض پزمککی ولا فی انفسکم او نستاسو پدی نفسنکی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها مگر دالی کلی شوی دی فی کتاب پیو کتاب لوح محفوظ کی من قبل ان نبرأها مخد پیدائش دی دنیا نا یا پا دنیا کی دی غمون و مصیبتون دا پیدائش نا مخد اللہ پا لوح محفوظ کی لکلی دی ما اصحاب من مصیبت نرسیگی و مصیبت فی الارض پلیزمکا کی ولا فی انفسکم و نستاسو پلی نفسن کی الا فی کتاب مگر داری کلی شوی دی پیو کتاب کی پلوح محفوظ کی من قبل ان نبرأها مخد دین چدا مصیبت اللہ پا دنیا کی پیدا کی ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار علی اللہ یسیر پا اللہ پاک باندے آسان دے لکی لا تأسو علی ما فاتکم دے دا پارا چتاسو غمجن نشے علی ما پا اغسبان فاتکم چتاسو دلاس اوزی ستاسو نفوت شی ولا تفرحوا بما آتاکم او تاسو غرور و تکبرو نکے بما پا اغسبان آتاکم چی اللہ تاسو تلرکی لکی لا تأسو دیر پارک تاسو غمجن نشے علاما پا اغسبان فاتکم چستاسو دلاس اوتو کم راحت تاسو پلاس کرانغنو پاغی غمجن نشے ولا تفرحوا بما آتاکم او مغرور و تکبرو کے تاسو پا اغی نعمتو رچے اللہ تاسو تدر کری دی واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ محبت نکی کل مختال فخور ہر یو تکبر کولو فخر والا سرا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل اغا تکبر کون کے فخر کون کے خلق دی یبخلون چی بخل کئی شمتوب کئی چالا سنور کئی ویأمرون الناس بالبخل او خلق تا امر کئی دا بخلو دا شمتوب پخپلم چالا سنور کئی و بلتم حکم کئی مور کوا ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ومن يتولى اغسوك چه مخواري دا اللہ دا حکم منلنا مخواري فإن الله پس بیشک اللہ پاک هو الغنی دا اللہ بے پروا دے چاہتا محتاج نرے الحمید خوبو والا دے ستائل شوی دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره
ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. سورة الحديد ویشتما سپارہ 25 نمبر آیات. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، پتحقیق سره من را لیگلی دی پیغمبران بالبینات پواضح احکام سره، پیغمبران راغلی دی واضح احکام دا اللہ روڑی دی. نو بینات واضح چیز، نو احکام تینا هم مراد کی دیشی او معجزات او دلائل تینا مراد کی دیشی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ فرمائی پا تحقیق سر من را لیگلی پیغمبران بالبینات پا واضح احکام سر دا شریعت واضح حکمنا ورکلی دی یا واضح معجزات ورکلی دی یا واضح دلائل ورکلی دی. وانزلنا معهم الكتاب، اور دوی سر من نازل کری دی کتاب، دے پیغمبرانو سر کتابونم اللہ وی من نازل کری دی. کہ معجزات او دلائل وی نو دا کتاب داغے مؤید شو، تائید کرے دے کہ دا آیات بینات، بینات نہ مراد واضح دلائل او معجزات واغشتی شی، نو دا کتاب بیا مؤید شو، داغے تائید کئی. یا دا احکام و دا تفصیل دا پارم کتاب نازل کرے دے. دا کتاب سر یو دویم چیز اللہ ذکر کرے والمیزان او تلم نازلہ کرے دا. میزان تلتا وی کہ پدے بانے وزن کولی شی، دا عام تلے کہ دا مختلف چیزوں وزن پکے گی، تول پکے گی، یا مختلف قسم آلات ایجاد شوی دی کہ دا ہر یو چیز زان لزال ناپ تول پکے گی. انزلنا معهم الكتاب والمیزان، دا کتاب نازل دل یا دا فرشتو نازل دل پا دے عام خلق ہوئی گی کہ دا اسمان دا طرفنا اللہ فرشتے را لے گی او وسر دا کتاب احکام دا برن را لے گی نازلی ہے. نبیا والمیزان تلا دام دا اسمان نرا کشے ورا. دا دید مطلب دارے چہ دا تلی متعلق چہ کم احکام دی نو دا احکام اللہ نازل کری دی. ناپ تول پبارکے دا شریعت احکام اللہ نازل کری دی. چالا چہ ورکول کے نو کم ما ورکوا، دا چالا چہ اخلی نو زیاد تینا ما اخلا، نو دا تلی متعلق احکام اللہ نازل کری دی. یا دا تلی بعینی ہی نازل دل پا بعض روایاتو کی راغلی دی. نوح علیہ السلام تا حقیقی معنی باندے دا اسمان نا اللہ تل نازل کرے و تل ور کرے و. او دا کتاب او دا میزان سرا یو دریم چیز اللہ ذکر کئی جگہ اس پندا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. نو دے کہ دا انزلنا
پمانا دا خلقنا لے اللہ وی منگ اوسپنه پیدا کړی دا انزلنا پمانا دا خلقنا. اللہ پیغمبران دنیا ته را لېږلي دي وسره آسماني کتابونه را لېږلي دي او میزان عدل یې را لېږلی دی. څه دپاره را لېږلي دي؟ لیقوم الناس بالقسط، چې دا خلق په انصاف باندې قائم شي. پیغمبر راغی، آسمانی کتاب راغی، تل راغللا، د دې ټولو مقصد دا دی چې په دنیا کې انصاف دې قائم شي. لیقوم الناس بالقسط. اوس کله کله په دې بندیانو کې داسې پیښیږي چې نه پیغمبر مني، نه د الله کتاب مني، نه په تله باندې یقین کوي، خپله منمانی کوي. داسې کس سرکش دی، دا ضدي دی، ظالم دی. که دی خپلې مخې ته پرېښودی شي په دنیا کې عدل او انصاف نه قایمیږي بلکې بیا فساد پیدا کېږي. نو د داسې سرکش، د داسې ظالم او ضدي کس دپاره الله اوسپنه را لېږلې ده، په ده د اوسپنې استعمال وکړي شي. اوسپنې نه مراد وسله ده، خو د وسلې استعمال دا د حکومت کوي، عامو خلکو ته د دې اجازت نشته، کنی نورم فساد در فساد پیدا کیږي. اسلامی حکومت د وسلې استعمال دی وکي، خو په درجه مجبوری، چې کله مجبور شي یو ضدي انسان حق طرف ته نه راځي نو بیا دی د وسلې استعمال وکي. لیقوم الناس بالقسط. نو په اخره کې د اوسپنې استعمال د عدل او د انصاف د قائمولو دپاره به درجه مجبوري. نو دې ځای نه معلومیږي چې د مخلوق خدا اصل اصلاح او عدل او انصاف قائمولو دپاره حقیقت کې د اسلامی حکومت ذمہواری ده چې ذهنونه دې تیار کړي، د هغوی تعلیم او تربیت په اسلامی طریقه باندې وکړي. زور و زبردستی پدې باندې به کار نه چلی. زور زبردستی به علی راځي چې کله د عدل او د انصاف مخې ته رکاوټ راشي نو د مجبورۍ په وخت کې به د وسلې استعمال کوي. کنه یو حکومت د وسله نه استعمالوي. اول د ذهني تربیت وکړي، تعلیم د اسلامي ورکړي. نو اسلامی تعلیم چې کارآمد نه جوړیږي نو رکاوټ ختمولو دپاره بیا وسله د استعمال کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، په تحقیق سره موږ را لېږلي دي پیغمبران بالبینات، په واضح احکامو سره، په واضح دلائل و معجزاتو سره. وانزلنا معهم الكتاب، منگ دوی سره نازل کړي دي کتابونه. والمیزان، او تلم وسر را لېږلې ده لیقوم الناس بالقسط، چې قائم شي دا خلق په انصاف سره. د کتاب او د میزان مقصد انصاف قائمول. اوس که انصاف یو ضدي بنده نه پرېږدي. وانزلنا الحديد حديدا، منگ پیدا کړی د اوسپنه. فیه بأس شدید، چې پدې کې ډېر سخت جنگ دی. ومنافع للناس، پدې کې فائدې د خلکو دپاره دي. د خلکو دپاره پدې اوسپنه کې ډېرې زیاتې فائدې الله پاک پیدا کړي دي. یو پکې وسله ده او د وسلې نه غیر په دې اوسپنه کې نورې فایدې هم د مخلوق دپاره الله پاک پیدا کړي دي. تمام ایجادات په دې کې ګوره نو د اوسپنې استعمال پکې دی. او یو فایده دا ده چې په کافر دشمن باندې به د دې روب راشي.
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، بل دے دا پارا چا اللہ معلوم کی، اللہ تا معلوم دی دے خلق تا اخکارا کی، من اغسوک ینصرہو چا دا اللہ سر امداد کئی، یعنی دا اللہ دا دین سر امداد کئی، ورسولہو او دا اللہ دا پیغمبرانو سر امداد کئی، بالغیبی بغیر لیدلو. آسمانی کتاب اللہ نے گلے دے لیقوم الناس بالقسط، ہو کہ یو انصاف نقوہ خی، یو انسان دے غیر انصاف نقوہ خی تلکے انصاف نکی نو دا سے کس گوش مال کول غواری گوخ مالے کھا، دا سے ظالم چی دا اللہ حکم نمانی دا رسول اللہ حکم نمانی نو دے پا وصلہ باندے سم کا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ دے دا پارا چا اللہ کا رکی من اغسو ینصرہو ورسولہو چی امداد کی دا اللہ سر، یعنی دا اللہ دا دین سر او دا اللہ دا رسولان سر، بالغیب بغیر لیدلو، غائبانا نے اللہ لیدلی دی او نے دا اللہ دا قیامت فیصلی لیدلی دی. وَلِيَعْلَمَ چی اللہ کا رکی لیعلم اللہ چی اللہ کا رکی من ینصرہو چی امداد کی دا اللہ دا دین سر ورسولہو دا اللہ رسولان سر بالغیبی. ولیعلم دے دے کدا وضع عطف دا پارا دی نو مخی یو جملہ دا چی اگا ذکر نا دا محذوف دا لینفعہم چی دوی تا فیدہ و رسی. اس پنا اللہ پیدا کرا، اللہ پیدا کرلا پا مخالفین روب ورواچی او دا دے خلق پا کارخانوں وغیرہ صنعت و حرفت کے دوی لفیدہ ورکی لینفعہم، او بیا پی عطف کرے لیعلم اللہ من ینصرہو چی اللہ کارا کی اغا سوک چی امداد کی دا اللہ دا دین او دا اللہ دا رسولانو، یعنی جہاد کی. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ پاک زورور دے و زبردست دے، قوی قوت والا دے، عزیز زبردست دے. دا جہاد تعلیم و ترغیب دیکھ دے کے دے دا پارا نور کی گی چکنی اللہ چاہتا محتاج دے. اللہ زورور دے، قوی دے، زورور دے، قوت والا دے، چاہتا محتاج نہ دے. استاد وفادارے امتحان دے بندہ اللہ گوری چی تو وفادارے تو وفادار نے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ پتحقیق سر منگرہ لے گلے دے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ من مقرر کرے فی ذریتہما پا اولاد دے دوارو کے، تا نوح علیہ السلام پا اولاد کے اور دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے. النبوتا پیغمبریم پا کے مقرر کرے دا، والکتاب و کتابم پا کے مقرر کرے دے. پیغمبری او اسمانی کتابون دا پچا کی دی دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے. دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے بیا خصوصاً ابراہیم علیہ السلام او دا اغا پا اولاد کے پیغمبران را روان دیو کتابون و ترازی. نو دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے یو اسحاق علیہ السلام او یو اسماعیل علیہ السلام. نو دا اسحاق علیہ السلام زوید یعقوب علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام تا اسرائیل وی او دا یعقوب علیہ السلام بچو دیتا بنی اسرائیل وی. تمام پیغمبران پا بنی اسرائیل کے راغلل، یعنی دا اسحاق علیہ السلام اور دا یعقوب علیہ السلام پا اولاد کے داغین رست طول پیغمبران راغلل، اور دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے پا آخر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا. نو دا ابراہیم علیہ السلام نرست پیغمبری طول دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کرالا، دا بلچہ اولاد کی پیغمبری نشتا، کتاب پا کی نشتا.
ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم فتحقیق سر منگ را لے گلی دے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام وجعلنا فی ذریتہم النبوة من مقرر کرے پا اولاد دے دوارو کے نبوت و کتاب فمنہم محتد نو پس بعد دبین پا ہدایت باندی دی چاہتا چی دویرہ لے گلی شوید دا پیغمبران نو دا قومنا فمنہم محتد بعض قومنا ہدایت یافتہ دی وکثیر منہم فاسقون اور دیر ددوین نافرمان دی یا ددوی پا اولاد کے دا ابراہیم علیہ السلام اور دا نوح علیہ السلام پا اولاد کے فمنہم محتد بعض پا کہ ہدایت والا دی اور بعض اولاد ددوین بیلاری شوی دی فمنہم محتد پس بعض ددوین پا ہدایت دی وکثیر منہم فاسقون اور دیر ددوین نافرمان دی ثم قفینا علی آثارهم برسلنا بیا پر لپسی رالی گلی دی قفینا دی پسی پر لپسی علی آثارهم ددوی پا نقش قدم باندے برسلنا اقبل پیغمبران مخکنو پیغمبرانو نقش قدم باندے اللہ وی من لدی اولاد کے پیغمبران رو لے گل وقفینا بعیسی بن مریم دوی پسیم راو لے گا عیسیٰ علیہ السلام چزوید بی بی مریم دے وآتیناہ الانجیل منگ ورکڑ ودتا انجیل عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل کتاب ورکڑے شو وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک راولے گا انجیل کتاب وتورک دا عیسیٰ علیہ السلام دن تر سوقت پورے او چلے دو داغین پس ظالمان بادشاہان راغلن او دا دغ وقت دا صحیح مسلمانان دا عیسائیان دا دغ زمانے صحیح مسلمانانو دوی او چیڑن اور دیر تکلیفوں نے وطا رسول بنی اسرائیل دو اویا ڈلے جوڑے شوئے دو اویا ڈلے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ بنی اسرائیل دو اویا ڈلے شو پدے کہ صرف دری ڈلے دا عذاب نے بچی ہوئی دی دا عیسیٰ علیہ السلام نہ رستو ظالمان بادشاہان رالل دولت و سرو قوت و سرو اور فاسقان فاجران نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا امت پر دو اویا ڈلو کی دری ڈلے دا دا ظالمان و بادشاہانو مقابلے تروتل دا عیسیٰ علیہ السلام دا دین دعوت چلو نو پا دی کی رنبنے ڈلا پا قوت سرا دا ظالمانو مقابلے اکڑلا خود دا ڈلے قوت دا مغلوب شو ظالمان بادشاہان پہ غالب شو نو دا ڈل دا عیسیٰ علیہ السلام امتیان دا ڈل قتل شلا بیاد دی پتے یو دویم ڈل را پاسے دلا او دا دا ظالمانو مقابلے کولا خود دمر قوت و سرنو سمر چیڑن بنے ڈلے قوت استعمال کا خود دی خلقو دا خپل وس مناسب دا دین تبلیغ اکا
د خپل ځان پروا ونه کړله او اخر کې دا ډله قتل شوله. څه په اره باندې اره کړی شو، څه په نورو طریقو د ظلم باندې قتل کړی شو، څه په اور سوځېدی شو. خو د الله د رضا لپاره دې ډلې هم تکلیفونه برداشت کړل. د دا دوه ډلې آخرت نجات دی بیا مونده. قتل شو خو کافر نشو. بیا درېیمه ډله د دوی په ځای باندې راغله چې په هغوی کې د مقابلې طاقت نو، او د دې کافرو په منځ کې اوسېدل او په دین باندې عمل کول د دوی د وس نه بهر. نو دغه مسلمانان ځنګلو ته او غرونو طرف ته لاړل، راهبان ترنه جوړ شو. د دغه خلکو په باره کې د آیات کې فرمایي ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم. نو دغه ډلې رهبانیت اختیار کا. د رهبانیت عام اطلاق په ترک لذت او ترک مباحات باندې کیږي، چې مباح چیزونه کم چې جایز دي دې خلکو هغه پرېښودل، کم چې د خوند او د مزې چیزونه دي هغه پرېښودل. نو دې ته رهبانیت وی او دغه کس ته راهب وی. تارک الدنیا شو. نو د عیسایانو دغه ډله چې د ظالمانو مقابله نشوه کولی، ځنګلو ته غرونو ته لاړل او ځان له عبادت یې شروع کو او د دنیا خوند مزه دی پرېښودل. واده نه کو، خوندور څیزونه یې نه خوړل. نو څه وخته پورې خو دا خلک تارک الدنیا پاتې شو. خو دا کار ورته خدای نه ویلی چې تاسو داسې وکړئ. ابتدعوها، دوی په خپله خوښه دا کار د ځانه شروع کو. ابتدعوها، د ځان یې جوړ کو، خو نیت یې سمو. بیا رستو په دې ترک دنیا کې شهوت پرستی شروع شوله، ناجایز کارونه شروع شو، د دوی هغه پیری او بزرګي ټوله لو شوله. فما رعوها حق رعایتها، الله په پردا چولې دی ویلې نه دي چې څه وکړل، خو دوی خلاف شریعت کارونه شروع کړل او د هغې خپل رهبانیت حق خیال یې ونه ساته. رهبانیت ترک لذات، ترک مباحات ته وایي. په دې کې یو څو درجې دي. یو درجه پکې دا ده چې یو مباح او حلال چیز په ځان باندې عقیدتاً حرام کی، عملاً حرام کی. یو شی مباح دی، جائز دی، حلال دی، او یو بنده وایي نه استعمالوم، دا شی حرام دی. نو دا په دین کې تحریف کول دی، دا الله حکم د ځانه بدلول دی، دا کفر دی. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. ایمان والو کم چیزونه چې پاکیزه دي الله درله حلال کړي مه حراموئ. نو دا د الله د حکم خلاف ورزي ده. عقیدتن حرام مگنا، عملن حرام وما. یا خو عقیدتن وی چې دا شی حرام دی، لکه د بنی اسرائیلو په دین کې د اوخانو پی او د اوخانو غوښه حرامه وه. ابتدا یې داسې وه چې دا چیزونه حلالو، خو یعقوب علیه السلام باندې یو بیماری راله، هغه نظر ومنه یا الله که زه دې جوړ کړلمه دې بیماری نه جوړ شومه
نو زما محبوب ترین چیز د خوراک هغه به زه پرېږدم. دا نظر پخوا جایز و. هغه الله جوړ که د اوښانو پی او غوښه دا هغه ډېره خوښه وه. د دې نظر د وجې هغه په ځان حرامه کړې، نه یې خوړله. ده نه خوړله، بچو ورته کته چې دی نه خوري، موږ به هم نه خورو. الله حکم وکړی دا حرام، الله حرام کړله. نو په بني اسرائیلو د اوښانو پی او د اوښانو غوښې حرامې شولې. زمونږ په شریعت اسلامي کې الله پاک دا څیزونه حلال کړل. د اوښانو پی او غوښې حلالي دي، حرامې نه دي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، مخکې یهودي و، په یهودیت کې دغه شی حرام و. نو ده وی ولې خدای نه چې خامخا د اوښانو پی هم وخوره او د اوښانو غوښې م وخوره، زه به یې حلالې ګڼم خو خورم یې نه. الله ورته ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې پورا داخل شه، خوري به حلال به ګڼي او خوري به استعمالې به، دا کار به نه کوي. نو عقیدتاً ورته حرام ویل دام حرام دی، او عقیدتاً ورته حلال ویل خو عملاً یې نه خوړل نه استعمالول دام حرام دی. نو ترک لذات یو مباح شی یا حلال لے عقیدتاً پزان حرامول یا عملاً پزان حرامول، دا پا دین کی تحریف دی او حرام دی، دا بنکے. دویم درجہ دا رحمانیت دارا چی یو مباح شی دی، عقیدتاً و تا حرام نوے، عملاً و تا حرام نوے، خود دنیا یا دا دین دا یو ضرورت دا وجنے پری خودل پزان باندې لازم کی. دا دے مثال دا سے دی، دا شوگر مریض دی، نو خواگه خوڑل خو مباح دی، جائز دی، حلال دی، خو مریض وی که خواگه میں اخوڑل نو تکلیف میں زیادی گی، و ڈاکٹر وطوی میں خورا، نو دی وطا حرام نوی، خو دا دی یو دنیاوی ضرورت دی چه دا دی پی بیماری زیادی گی، نو دی بخواگه نخوری، نو دی که گناہ نشتا. مباح چیز دی، د دنیا د ضرورت د وجنه خواږه دی پریخي. مثال په طور یا د دینی ضرورت د وجنه په مجلس کې خلکو سره ناسته پاسته خبرې کول مباح دي، خو یو سړی وی خو چې مجلس کې کینم نو یا به دروغ ویم یا به دروغ اورم، یا به غیبت کوم یا به غیبت اورم. د دې وجنه زه په مجلس کې خلکو سره ناسته پاسته نه کوم. دا د دینی ضرورت دی چې دا عادت د خلکو نه لري شي، بیا وسره ناسته پاسته کوي، نو دا جایز. او دریمه درجه د رهبانیت دا ده چې یو مباح چیز دی، حرام ورته نه وی، خو په سنت طریقه د هغې استعمال احادیثو کې راغلی دی، او هغه شی ته پرېږدي او په پرېښودو کې ثواب ګڼې او افضل ګڼې، دا جایز نه دی. دقه رهبانیت په اسلام کې نشته. حدیث کې راغلی لا رهبانیت فی الاسلام، په سنت طریقه یو شی راغلی دی احادیثو کې، او ته دا سنت طریقه پرېږده، دی مخالف د سنت کې ثواب دی، دا طریقه دا دې ته رهبانیت وی، او اسلام کې دا رهبانیت نشته دی. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، بیا پرله پسې را لېږلي دي موږ په نقش قدم د دغې پیغمبرانو باندې، برسلنا نور پیغمبران خپل، وقفینا بعیسی ابن مریم، موږ دې پسې را لېږلي دي عیسی علیه السلام چې زوی د بی بی مریم دی، وآتیناه الانجیل، من ورکړو دل انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، من مقرر کړو فی قلوب الذین اتبعوه، پزړونو د هغې خلکو کې چې د دوی تابعداري یې کړې وه، رأفة ورحمه، نرمی او مهربانی، نرمی او مهربانی، رأفة ورحمة دواړه په یو معنا باندې دي. رأفة
او رحمتن دواړه یوې معنی والا دي. او بعضې فرمایي په یو بنده باندې چې ته رحمت کې شفقت پې کې نو د هغې دوه تقاضي دي. یو دا چې یو تکلیف او مصیبت کې بنده مبتلا دی، د ده نه دا تکلیف لرې کول دې ته رأفتن وایي. دا تکلیف ته لرې کړي دا رأفت دی. دویم دا چې د ده یو څیز ته ضرورت دی، دا ضرورت ولا پوره کې ورکې ولا دقه رحمت دی. بعض علما پکې دقه فرق کړی دی چې تکلیف ته لرې کې دا رأفت دی، حاجت ولا پوره کې دا رحمت دی. نو خلاصه دا شوله چې یو دفع د مضرت ته او بل جلب منفعت دی. دفع د مضرت دا چې تکلیف ته نه لرې کا، جلب منفعت دا چې فایده ورته ور ورسوه. نو دا دفع د مضرت دا رأفت شو او جلب منفعت چې دی نو دا رحمت شو. مطلب د دواړو یو شو چې دی بنده باندې مهرباني وشوله. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، من ګرځولیو په زړونو د هغې خلکو کې چې تابعداري د دې کړې وه رأفة ورحمه، نرمي او مهرباني. ورهبانیة ابتدعوها، او رهبانیت ترک دنیا، ترک لذت. ابتدعوها دی عیسایانو د ځانه جوړ کړو. ما كتبناها علیهم، منگ نو مقرر کړی دا خبره په دوی باندې. رهبانیت منگ په دوی مقرر کړی نو، او دوی ابتدعوها د ځانه جوړ کړو. الا ابتغاء رضوان الله، مگر د پاره د طلب کولو د رضامندۍ د الله. فما رعوها حق رعایتها، پس حق دوی رعایت اونک لحاظ اون سات دوی د رهبانیت حق رعایتها، څومره چې د دې لحاظ پکارو. ترک دنیا او ترک لذت چې څومره لحاظ پکارو هغه عمره دوی اونک، یعنی دوی دنیا پرست شو. پر رهبانیت کې په دې ترک دنیا کې شهوتونه غوښتل. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، پس منگا ورک الذین اغی خلقو تا آمنو چی ایمان روڑو منهم ددوینا اجرهم اجر ددوی. وکثیر منهم فاسقون، او دیر ددوینا فاسقانو نافرمانو، اکثر نافرمان. پیغمبر علیہ السلام پیجندلے لے او ایمان پہ ندی روڑے. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو دا اللہ نہ اویریگے. وآمنوا برسولہ، تاسو ایمان روڑے یقینو کیپ دا اللہ پر رسول بانے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، درب کی اللہ تاسو تا دو برخ دا خپل رحمتنا. چچا مخ پا عیسیٰ علیہ السلام پا موسیٰ علیہ السلام ہم ایمان روڑے لے، اور اس سے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روڑے لے. دید پیغمبر علیہ السلام نا مخ کمی نیکے کری دی، پا پیغمبر علیہ السلام ایمان نا رستو کمی نیکے کری دی، داغی طول اجر و ثواب با اللہ پاک ورکی. نو کفلین ڈبل ثوابو نبا اللہ ورکی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اللہ بمقرر کستاسو دا پارا نوراً رنا تمشون به، کتاسو با تکوے پدغ رنا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ ببخن اکتاسو تا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ پاک بخن کی او مہربان دے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ. لِأَلَّا يَعْلَمَ اہل الكتاب، دے دا پارا چی دا اہل کتاب پوئی نشی. یا پدے کہ دا اللہ زائد دے. لِأَلَّا يَعْلَمَ اہل الكتاب لا زائد دے. لِيَعْلَمَ اہل الكتاب، مطلب دا آیات دا شو چی دا مخ کے احکام بیان کری شو چی اہل کتاب پوئی شی. لِيَعْلَمَ اہل الكتاب، چی دا کتاب والا
یهود نصارا پوه شي چې دوی په موجوده حالت کې چې صرف په عیسی علیه السلام ایمان راوړی دی یا صرف په موسی علیه السلام ایمان راوړی دی او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه دی راوړی نو په داسې حالت کې دوی د الله د فضل مستحق نه دي تر څو چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وي راوړی چې زمونږ په پیغمبر علیه السلام ایمان نه راوړی نو د الله پکې زائد دی لیعلم اهل الکتاب چې پوه شي دا کتاب والا لئلا يعلم اهل الكتاب چې پوه شي دا کتاب والا الله يقدرون على شيء چې دوی قادر نه دي په هیڅ یو شي باندې من فضل الله دا الله د فضل نه دا الله په فضل یعنی دوی د الله د فضل مستحق نه دي وان الفضل بيد الله فضل او مهربانی دا الله په دست قدرت کې دا یؤتیه من یشاء الله یې ورکوي هغه چاته چې الله وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند د ډېر لوی فضل دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين